سلامونه او نیکې هیلې ګرانو خویندو، ماشومانو، ځوانانو، همزولو، ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روغ رمټ وئ. د پروګرام په نننۍ برخه کې زموږ سره ډیر ګران، ځوان، غښتلی او په وطن مین ظفر افغان صاحب میلمه دی. نو دوی ته ښه راغلاست ورته وایو. ظفر صاحب خدای دې راوله. مننه کور ودان تا او ټولو ملګرو ته چې لکه چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. مننه. ظفر افغان صاحب، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ د وطن پرستی مهمه ده که شخصیت پرستی. په دې موضوع باندې ما غوښتل تاسو سره هم خبرې وکړم او عثمان ګل لالا ته مې هم خبر ورکړی و، هغه هم وعده کړې وه چې راځي، خو دمګړی موږ ورسره اړیکه نه ټینګېږي. ممکن چې وروسته راشي، هغه به راسره وصل شي. دغه موضوع ډیره پراخه ده، خو موږ به یې په ساده ټکو کې خواري وکړو چې د ملګرو سره یې شریکه کړو. وطن پرستی یا شخصیت پرستی، د دې په منځ کې په ساده ټکو کې فرق څه دی ګران ظفر افغان صاحب، چې ځوانان پوه شي ورسره؟ مننه، وبخښه دلته په منځ کې زنګ راغلو، نو زما غږ تاسو ته څنګه دی؟ پروا نه لري. که زما غږ دې نه وي اورېدلی زه یې بیا تکراروم. یعنې ساده ټکو کې لنډ یې داسې تکرار کړه، خپل سوال لنډ په لنډ. یعنې وطن پرستی او شخصیت پرستی منځ کې څه فرق دی په ساده کلیواله ژبه؟ مننه بلی. بلکل مننه. ټول ملګرو ته تر ټولو د مخه ښه راغلاست وایو او تا ته مطلب په دې باندې آفرین درکوو چې دا د یو ډېر ښه لړۍ پیل کړې ده. په دې باندې مطلب هغه زموږ کوم ملګري چې دي فکري، کوم ملګري چې فکري جوړ دي یا ناجوړه دي، هغه باید دغه موضوعات راوړو. هسې خو هم په دا ټولنیزو رسنیو دغه موږ پښتانه لایو راځو، خو موږ هر وخت له احساساتو کار اخلو. داسې په سړه سینه باندې لکه ته چې وې، نور ملګري چې وي، دا ډېر کم موږ وینو. رابوس موضوع ته. موضوع چې کوم تاسو سوال وکړي د وطن پرستۍ او نظریه یا د نظریه پرستي چې کوم موږ ورته وایو، نو په دغه دواړه شیان یو له بل څخه بیل نه دي، دا یو شی دی. هر وخت کوم نظریات چې کوم انسانانو نظریات جوړ کړي دي، هغه د خپلو کامي ګټو لپاره جوړ کړي دي او په هغه باندې په پروسس باندې، مطلب چې کوم پروسس دوی لري په هغه باندې عمل کوي. اوس له بده مرغه چې بیا زموږ د پښتنو یا د افغان قام موږ لږ شاته تاریخ ته ځو، په هغه کې له موږ سره دغه ستونزې له وخته سوي دي چې موږ خو له بده مرغه چې موږ قامي تحریکونه داسې نه دي لیدلي، ډېر کم. له پیرروښانه څخه به موږ اواخو چې له هغه وخت څخه یعنې قامي تحریک پیرروښان جوړ کړو، خو هغه مطلب په دومره یعنې سټرانګ نه ولو. نو د نظریاتو پر ځای موږ پښتانه له بده مرغه موږ هغه چې کوم شخصیاتو ته موږ ډېر تللي یو. مطلب په دې کې زموږ لږ هغه عقیدوي اړخ هم راځي، ځکه په عقیده کې هم هغه شخصیت پرستي لږ زیاته وي. نو کېدای شي په موږ هغه اغېزه هم وي د پردیو لخوا. خو دلته بیا چې موږ خپل قامي غورځنګونو ته راځو، د هغو تاریخ له راځو، نو په هغه کې دغه شی لږ زیات وي چې موږ تر نظریه او شخصیتونو ته ډېر قدر وکړو. که څه هم شخصیتونه نظریه جوړوي، هغه د خپل ځان لپاره نه، بلکې د ملت د یو قام لپاره جوړوي. موږ پر ځای د دې چې هغه نظریه ته کار وکړو، هغه نظریه خپله کړو، موږ په شخصیتونو پسې ځو چې د دې هغه زیان موږ ډېر لیدلی دی. له 1500 کاله، بیا له 190 کاله، بیا له 80 کاله، بیا له 40 کاله دغه زیانونه موږ لیدلي دي. نو موږ له پکار خو همدغه دی چې موږ په نظریه باندې، نظریه باید څنګه وي، دا بیا بېل اړخ دی، بېلابېلې نظریې راځي.
خو هغه ته چې کومه خبره کوې نظریه خو زموږ د نېشنلزم ده، د افغان نېشنلزم نظریه ده. موږ و دې ته کار کوو، هغه خو و ټولو انسانانو ته معلومه ده. هره نظریه چې وي هغه پرته له مذهبي نظریې څخه هره نظریه چې کومه وي هغه بلا رنګ و نسل ژبه پر دغه باندې باور لري. نو هیله کوم چې تاسو دغه سوال به جواب شوی وي. مننه. یعنی شرم نه کوو، هر شی چې شرم ولري هغه نو کوي، ګزک کوي، بوی کوي، ورانیږي، ورانی یې لا پسې ډېرېږي. زموږ ډېر قدرمن قامپرست مشران، یقینا چې موږ غفار خان بابا لرو، صمد خان بابا لرو، د دوی شخصیت موږ نشو هېرولی. د دوی په مدرسه کې ډېرو ځوانانو علمي فکرونه لاسته راوړي دي. اما یو تعداد خلک په دې فکر دي چې دوی کولی شول چې دغه ګټې نورې هم پراخې شي. یعنی موږ ځوانانو ته دا اجازه راکړئ چې په دې خبره وغږېدی شو چې دغه د میرویس خان نیمګړتیا وه، دغه د باچا خان بابا وه، دغه د احمد شاه بابا وه، دغه د صمد خان بابا وه. یعنی هغه نیمګړتیاوې ته موږ باید اجازه ولرو، نه داسې لکه د ملا چې په دین باندې خپلې خپې را بدلې کړي دي، لاسونه یې پرې راچاپېر کړي دي او وایي چې په دین باندې به بحث نه کوي، په دې به نه لګي. نو یعنی ډیری ځوانان دا خواهش لري چې د دوی په شخصیاتو موږ کولی شو چې وغږېږو. دا ستاسو په نظر کې څومره مهمه ده؟ یعنی دا څومره د ګناه نه ډکه خبره ده که نه دا یو عام نارمل د پرمختللي خلکو رواج دی؟ بالکل. دلته ملګرو څخه زه دا یوه غوښتنه کوم چې دغه لایو شیر کړو، وخت قیمتي دی، هر څوک به کار هم لري، تاسو هم اړتیاوې لرئ، خو دغه موضوع سیاسي موضوع وي، سیاست ته باید موږ یو نیمه دقیقه یو نیم ساعت وخت ورکړو او دغه په مخ باندې شیر کړئ. وزیري صاحب ډېر ښه سوال دی، په دې باید موږ سوچ فکر وکړو. زه یو ځل بیا وایم چې زموږ د پښتنو تاریخ چې کوم دی، د افغان تاریخ سمبولیک دی. موږ هر وخت داسې مطلب هغه خبره چې تا کومه ایښې د نظریاتو سمبولیکو مطلب دغه ډېر توپیر سره لري. دلته چې کومه شخصیاتو تا یادونه وکړه، یقینا هم د دې خلکو په دې کامي طریقو کې په دې ملي مبارزه کې پراخه ونډه ده. خو دلته مطلب د دوی په کړنو یا د دوی په عمل یا د دوی په تیروتنو نیوکه کوم، دلته مطلب بیا خلک بل رنګ ورکوي، نور خیرن ناسونه په تا پورې مږي چې مطلب ته په دې نیمو شخصیاتو ته خبره نشي کولی. ځکه دا شی خو ما در ټول دا خو عقیدوي اړخ دی، عقیده خو هر وخت وي، هغه غیبي وي، له اسمانه وي، مطلب ته په مذهب باندې هیڅ خبره نشي کولی، هغه اخري یو ټکی لري، تر هغه ته نشي تېرېدلی. بیا چې موږ دلته راځو، د انسانانو سیاست، د انسانانو ژوند، انسان نیمګړی وي، له انسانانو څخه تېروتنې کېږي، هغه که مشر وي که کشر وي، که پوه وي که ناپوه وي. توپیر یې یوازې دا دی چې له ناپوه انسان نه ډېرې تېروتنې کېږي او چې پوه وي له هغه کمې کېږي. نو اوس به دلته موږ په دې دغه کې راسو چې دا زموږ کوم سمبولیک شخصیات دي، کوم چې تا یادونه وکړله، د دې بېلګه به زه درکړم له احمدشاه بابا څخه. اوس که موږ د احمدشاه بابا تاریخ وګورو، احمدشاه بابا یعنی ډېر لوی کار کړی دی. موږ تاسو ته په نامه باندې جغرافیه را جوړه کړې ده د افغان په نوم. بیا چې موږ د احمدشاه بابا هغه کم کار ته وګورو، هغه کار کم چې ده له کول په کار و ده ونه کړو، پر ځای د دې چې ته و دې جغرافیه ته د افغانستان نوم ورکوې، دا جوړ کړې ته له دې ځایه څخه ځې هند له د شاه ولی الله په یو خط باندې هندوستان مسلمانان له هندوانو څخه ژغوري، پر ځای د دې چې مطلب
هغه خپله واکمني ته دومره پراخ کړي باید خپل هغه جوړ ریاست ته ټینګ کړي. دا ما یو هسې بیلګه درکړه. بیا دلته دا زموږ کوم کاري تحریکونه چې دي په دې کې ډېرې مشرانو تېروتنې کړي دي. د مشرانو په تېروتنو خبره کول خو زه وایم دا که زموږ مقصد د قامي یا د ملي ګټې وي پر دې باندې نیوکې کول خو زه وایم دا ډېره ښه خبره ده. باید موږ مشران، لیډران، هغه زموږ کوم لارښودان چې دي د هغو په تېروتنو موږ بحث وکړو، دا مجلس منځ ته کښېږدو تر څو په را روان وخت کې له موږ څخه بیا داسې تېروتنې ونه سي چې سبا زموږ ستاسو اولادونه په موږ پورې اریان وي چې کاش زموږ پلرونو یعنې دغه تېروتنې کړې نه وای. نو بالکل په دې باندې زه له تا سره 100% کې متفقه یم چې په قامي تحریکو کې تېروتنې سوي دي، زموږ له مشرانو سوي دي. که چیرې دا تېروتنې نه وای سوې نن به موږ له دونو ستړو سره نه وو مخامخ. همدغې علت نن موږ یعنې پښتون په شان د افغان په شان یو تاریخي قام چې واکمني به یې ډېره پراخه وله، نن دی تر هغو کمزورو تر نیمګړو خلکو لاندې دی کوم چې یعنې د هر یرغلګر چوپړ به وهي. دا په خپله اوس موږ دلته د پنجاب خبره کوو، ټول پښتانه دا وایي چې موږ د پنجابي یعنې پنجابی دا وخت که موږ منو که نه منو پر موږ زورور دی، په هره خوا کې زورور دی. د دې علت باید ولټول شي ولې زورور دی، ولې مطلب دا دونه بېتوانه قام و چې موږ له انګرېز سره ککرۍ جنګولې ده د انګرېز د اسانو په استبل کې د هغه کار کولو، نن دوی پر موږ واکمن دی. د هغه لوی علت زموږ د مشرانو د قامي تحریکو تېروتنې دي. نو باید موږ بیا دا عمل بیرته تکرار نه کړو، ډېر ځیرک واوسو. درست. یعنی نن هم هغه د یو ځوان تحریک شته د پښتون ژغورنې په نوم باندې. دغه ژغورنه څومره یعنی څه ډول توپیر لري له دې زموږ د قام پرستو مشرانو سره یا د دوی د تګلارې سره؟ هغه څه دي چې پی ټي ایم بیلوي پښتون ژغورنې غورځنګ د دوی د تګلارې نه بیلوي؟ آیا دوی په یوه لار روان دي که د دوی لارې دوی دي؟ دلته چې دغه کوم خبره ته کوې دا یو تسلسل دی را روان دی د قامي تحریک. بیا هر تحریک چې هغه خپلو موخو ته ونه رسیږي، یعنې کوم تحریک چې په کومه طریقه باندې روان وي هغه له بېلابېلو ستونزو سره یا له تېروتنو سره مخامخ سي، نو هغه تحریک په منځ کې یو موږ به دا ورته وایو هغه یو باغي فکر زېږوي. مطلب چې هغه انسانان چې کوم په تحریک کې وي چې هغه د خپل ذهن یو شی د ده په ذهن نه کېږي، کوم څه چې دی غواړي هغه نه ترلاسه کېږي، نو د انسانانو په ذهنونو کې دا شی جوړ شي چې د هغه د بل شي بل داسې یو حرکت غواړي چې په هغه کې د ده فکر ورسیږي یا د دغه کوم سوچ چې جوړ شوی وي د هغه مطابق هغه کار وشي. نو په هر تحریک کې چې مطلب تحریک کې له تېروتنو سره له تاریخي تېروتنو سره مخامخ کېږي، نو د هغه مطلب موږ سزا ورته ویلی سو یا د هغو ګناهو سزا ورته ویلی سو چې هغه بیا یو بل شی منځته راولي، یعنې هغه د ولس له منځه ځخوي. لکه دغه پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډېره د حیرانۍ خبره ده. موږ باید په دې ډېر حیران سو. نړیوال کسې زموږ دغه نه دا به په تاریخ کې په ډېرو روڼو کرښو باندې دا لیکل کېږي چې په دا ډېر د نړۍ په تاریخ کې ډېر کم سوي دي چې د ولس له منځه څخه یو غورځنګ جوړیږي او هغه غورځنګ په کال یو نیم 2 کاله کې مطلب ډېر پراخیږي او هغه پر هغو ځوانانو بنسټ یې په ځوانانو او هغه ځوانان چې نه شاته خان وي نه پلار خان وي نه بله داسې فامیلي کوم بیکګراوند لري، مطلب د دې لوی وجه علت همدغه دی چې هغه تحریکونو کې تېروتنې سوي وي. نو په دغه اړه باندې موږ دا خبره کولی سو چې پښتانه اوس یو ډېر ښه دغه ته ښه پړاو ته ور دننه سوي دي او هیله او باور ژوندی سوی دی
نو انسانان ټول د پرمختګ هڅې کوي، خو موږ هم اوس هر ځوان لومړی زه کم یا فکري لږ مات وم یا ناهیله سوی وم، بیرته مې هیلې ژوندۍ سوي دي. د هغه لویه وجه هم دغه د ملي فکر برکت دی چې زموږ هغه کوم ارمانونه چې موږ تاسو یې لرو، د هغو د ارمانو پوره کولو یا د تکمیل لپاره یو نوی غورځنګ رامنځته سوی دی. که څه هم په دې غورځنګ باندې حتما دا زموږ د قومي تحریک اغېزه سته، اثر یې سته، خو دومره هم نه لکه څنګه چې موږ تاسو یا څه ملګري دغه د دې خبرې کوي چې که چیرې زموږ قومي تحریکونه نه وای نو داسې غورځنګ نه رامنځته کېدی. د دې لپاره بیا موږ یو بل جواب هم لرو. موږ بیا دا هم وایو که چیرې دښمن یا پنجاب له موږ سره دومره ظلمونه نه وای کړی هم دا غورځنګ منځته نه راتلی. نو آیا د دې برکت بیا موږ دښمن ته ورکوو؟ ځکه چې مطلب دا غورځنګ له وزیرستانه څخه راځېږي، د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه باندې. نو دا خو ښکاره خبره ده چې په پښتون خاص په دې سیمې کې دغه پنجابي واکدارانو دومره ظلم کړی دی چې ولس یې د خپل مظلومیت احساس کوي، ولس هغه خپل محکومیت احساس کوي. نو د دې کریډټ که بیرته ته په بله معنا ځې نو ته خو یې بیرته دښمن ته ورکوې چې که چېرې دښمن په ما دومره ظلم مه وکړې، زه خو یو له بل سره دومره نه نږدې کوم. زموږ سره دلته یو ملګری ګلمرجان صاحب کمنټ یې کړی دی، اما 100% یې په کمنټ زه پوه نه شوم، خو چې څومره زه ځنې پوهېږم دومره دغه ځنې اخیستی شم چې یعنې موږ په تېرو غورځنګونو نیوکې نه په تېرو غورځنګونو نیوکې برداشت او نه اوسنیو روانو بدبختیو ته ګوته نیولی شو. مننه. نو زه 100% مطلب نشم ځنې اخیستی چې یعنې د غوڅ مطلب څه دی، خو دومره پوهېږم چې یعنې په تېرو غورځنګونو ته باید د ګوتنیونې ګوته ونه نیسو، یعنې انتقاد لاندې را نه ولو. ګلمرجان صاحب که زموږ غږ اورئ تاسو خپل کمنټ بیا واضح کړئ، پوښتنه واضحه کړئ، مننه به مو وي چې موږ هماغسې بیا د میلمه نه د ظفر افغان صاحب نه پوښتنه وکړو. دلته یعنی ستاسو مطلب ظفر افغان صاحب دا دی چې که د یو پلار دی، دوه یې زامن دي، دا پلار یې کوټه جوړه کړه، خو یو کال تیر شو چې دا کوټه خدای مکړه ړنګه شوه، نو دا زامن یې مجبور دي چې د دې علت پیدا کړي چې دا کوټه ولې ړنګه شوه. دیوالونه یې کم سور درلود، کم باري و، خټه سمه نه ولمده شوې. یعنې دغه ځوانان خو باید همهغسې کوټه بیرته جوړه نه کړي لکه چې پلار یې جوړه وه، ولې چې هغه خو بیا د راچاپه کېدلو امکانات واضح دي. نو باید زامن اولادونه یې په دې فکر وکړي چې دا کوټه چې چاپه شوه باید فکر پې وشي چې موږ یې له هغه نه سمه جوړه کړو. نو که دغه ته څوک تنقید وایي یا دې ته څوک خدای مکړه د مشرانو توهین وایي، دا به تېروتنه وي په خپل ځان کې. نو بیا هم د ګلمرجان صاحب که همدغه پوښتنه یعنې په تېرو غورځنګونو نیوکه سم کار نه دی، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟ که دا کومنټ یې دغسې وي، خدای مکړه چې زه غلط شوی نه یم، زما خپله په سوال سر خلاص نه شو چې دی ګیله کوي، ګیله یې ده، او که دا د ده په زموږ په خبرو نیوکه ده، خو البته سیاست دی. په سیاست کې ګوره که موږ تاسو د سیاست خبره کوو، تا بیلګه ورکړه، مثال له ورکړئ. که موږ تاسو سیاست کوو، سیاست یو خپل نړیوال اصول لري. په سیاست کې نیوکه، انتقاد کول، بلکې دا د انسان د اصلاح لپاره کارول کېږي چې یو ډېر ښه مثبت اړخ یې دی. نو دلته بیا شخصیاتو یا په قومي تحریکونو، که زه په قومي تحریک مطلب د دې دا شی اوس موږ یو بل رنګه ګرځولی دی چې مطلب هر هغه څوک چې مطلب ته د چا نیوکه کوې دی وایي چې هو دا خو هم هغه د دښمن خبرې دي یا د جاسوس خبرې دي. دا خبرې اوس دا ټاکټکس اوس ډېر زاړه سو چې زه یو انسان فکري یا ذهني وهم
چې هغه زما په لاره روان نه وي یا زما تر واک لاندې نه وي، نو هغه باندې زه هغه خپل خیرن لاسونه موږم، هغه باندې صفا کوم. دا شی اوس هغه فکر وده کړې ده، دا شیان اوس له منځه ځي. هغه زړې کومې ودانۍ چې دي هغه په ړنګېدو دي، ځکه فکر وده کوي. فکر له تا څخه یو شی غواړي، هغه په عمل کې یو شی غواړي چې مطلب عملي څومره کار سوی دی. دلته زموږ موخه که دغه وي، که زموږ یوازینۍ موخه دا وي چې موږ یوازې هغه کامي تحریکونه بل کار هم نه وي په هغه نیوکې کوو، هغه غندو، زموږ وظیفه یا دنده دا نه ده او دا ښه کار نه دی. درته د دوی خبره صحیح کېږي. که موږ دلته د اصلاح لپاره یا د دې کار لپاره چې په راروان وخت کې موږ هغسې غلطي ونه کړو لکه تېره چې زموږ ستاسو یا مشرانو کړي وي یا په کامي تحریک کې د خلکو کړي وي، دا خو یو ډېر ښه کار دی. پر دې به ځان له تا سره هېڅوک خفه نه سي. او دلته بل ما لومړي سر کې دا خبره وکړله چې په انسانان چې د خپل ژوند لپاره یو اصول لري، د خپل خېټې ډکولو لپاره یا د جامو اغوستلو لپاره، نو په یو په بل خو نیوکې چې ونه کړې، نو ته خپل حقوق نسې ترلاسه کولی، یو هغو ته سمه لاره نسې جوړولی. نو زما په فکر دا دونه خبره نه ده. که فکر یا شعور وده وکړي، دا شیان خو به ډېر کوچنی پاتې سي زموږ ستاسو په نظر. خو دلته 100% ګواهي نشو کولی چې د ده د کومنټ نه څه مراد و. ملګري سلامونه م لیکي، امو افغان صاحب، فهیم خان جدون صاحب، ګلمرجان صاحب سلامونه وایي په خپل وار، ظفر صاحب، ننګیالي سنجر صاحب، تاسو ته هم سلامونه. نو راته جوړ اوسئ. بهرحال موږ هغه پخواني فکرونه، هغه کورونه، هغه خدای مکړه کنډوالې، هغه موږ ساتو، د هغوی عزت کوو، دا به زموږ لپاره یو قیمتي اثاثه وي. اما پرون دشمن په کوم ټوپک باندې زه ډزولم، خو که زه هم هغه پرونی ټوپک ولرم او ده نوی جوړ کړی وي، خو زه خو یې مقابله نشم کولی. نو یعنی ځوانان په نوي فکر باندې د دشمن ته د ماتې کلتوري، ټیکنالوژي، ساینس په دې میدانونو کې ځان تیار کړي. اما د مشرانو احترام په خپل ځای دی، هغوی ته احترام لرو، د هغوی ډېر برکتونه دي په دې منطقه باندې، ډېر لوی خلک یې پیدا کړي دي. زه د ګلمرجان صاحب دوباره کمنټ کړی دی، تاسو ګیله کوئ چې په پخوانیو مشرانو تنقید نشو کولی، خو زما په خیال چې نن هم هر چې سم نه دی روان، خو تنقید بند دی. یعنی دی هم لکه چې زما او ستا په حق کې دی. د ده خبره بالکل صحیح ده. ګلمرجان صاحب ښه خبره کړې ده. د ده خبره مطلب زما په فکر خو پرېکړه نشم کولی، زما انداوې چې دوی هم دغه خبره کوي، زموږ ستاسو خبرې په ملاتړ کې. خو دلته دغه کومه خبره چې دوی وایي نه شو کولی، ګوره اصل خبره دا ده، دلته به موږ خبره لږ پرېږدو. هغه سپینې موږ په دې شي سره هم ډېر نابلد یو. موږ چې څوک سپینې وایي، موږ ډېر هغه ته متوجه سو. حالانکې که موږ کامي سیاست کوو، د ملي ګټو ځان خاوندان ګڼو، نو دا کار پرته له سپینو نه کېږي. په چل ول دوکه په دې باندې په ولس غولولو باندې هېڅ کار نه ځي. او پښتانه، زه په پښتنو باندې آفرین وایم، په عادي ولس باندې چې پښتون غولېدلی ډېر دی. او خو پښتون دا دی په یو وار په چا باور کوي، که هغه باور د لاسه ورکړي، دوم ځل بیا پښتون په چا باور نه کوي. دا لوبه له پښتانه سره د مذهب په نامه وسوه، د اسلام سپېڅلي دین په نامه وسوه. 40 کاله پښتون د مذهب په نامه باندې ووهل شو. نن هر پښتون ځوان ته اوس جهاد ته نسې تیارولی، ته یې د بل د پردیو ګوټو لپاره د مذهب په نامه نسې ولی، او دا شی به له منځه ځي، ځکه ده په دې باور کړی و، د ده له باور مات شو. نو دغه شیان چې کوم دي، دا ډېره اسانه خبره ده. زه خو دا وایم چې
کومې تېروتنې له موږ تاسو څخه سوي دي هغه که له ما څخه سوې ده زه باید هغه تېروتنه پرده نه باندې واچوم، باید ما ته وویل سي چې تا په دې ځای کې دا موږ به دغه ښه به موږ له دوی موږ به په خاینتوب نه ګڼو چې دوی خاینتوب کړی وي، موږ به دا وایو چې دوی تېروتنې کړي دي. اوس که دغه تېروتنې نه وای سوي موږ به دومره در په دره نه ولو، موږ به دومره یعنې زه بیا هغه خبره کوم نن به موږ د یو ډېر کمزوري قام تر اغېزه لاندې ژوند نه کولو، موږ ډېر تاریخي قام یو، ځکه د دې تېروتنو لوی علت پښتون عادي ولس نه دی بلکې زموږ ستاسو نیم مشران دي. او که بیا د تېروتنو دلته د قامي تحریکونو د غورځنګ یا په شخصیتونو خبره راځي بیا باید هغه شخصیتونه موږ تاسو ښکاره کړو چې هغه د وطن لپاره سپېڅلې مبارزه کړې وه څه له نن هغه نسته، نن ولې د هغو نوم و نښان نسته ځکه چې موږ پښتانه ما در ټول موږ هر کله سمبولیک اوسېدلي یو، یعنې شخصیت پرسته اوسېدلي یو، نظریه پرسته موږ نه یو اوسېدلي. کومه نظریه چې موږ اوس پښتون قام دا اوس د موږ دا وخت دغه خبره ډېره توده ده، دا خبره ډېره عملي ده چې موږ افغانان یو، دا یو نظریه ده د افغان نشنلیزم. اوس په دغه نظریه کې دننه که ته واقعي د افغان لپاره کار کوې که سم کار کوې ولس به درپسې دی لکه په منظور پښتون چې پسې دی، او که ناسم کوې ولس درڅخه ځي تا ته شا درګرځوي. نو ولس خپله اوس ما در ټول فکر شعور وده کړې ده، اوس زړې ودانۍ چې دي هغه ړنګېږي. درست. ملګري سلامونه وایي ندیم اسکر صاحب، روشان خان صاحب، عبدال قادر صاحب، عظیم ممتاز صاحب، غلام سرور خان کاکړ، مراد خان صاحب، او دوی هم د ځینې مراد خان همدغه تاییدوي چې یقینا هم باید تنقید وشي، دغه ښایست دی که په مشر وي او که په هر چا وي غلطي باید په ګوته شي. راځو ځوانانو ته، یعنی نن کشر، نن ځوان، نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوی نیمګړتیاوې ته هم تاسو عمل ته یې نږدې یې ملګري وینئ، د دوی نیمګړتیاوې ته هم ګوتې نیولی شو؟ آیا په مشرتابه کې تېروتنې وشوې؟ هغه کومې دي موږ کولی شو چې اصلاح یې کړو یا یې ورته په ګوته کړو؟ په دې اړه زه دومره وایم چې دغه غورځنګ بڼه فلحاله احساساتي ده، د دې په دې کې خامخا کوم نیمګړتیاوې به وي، خو موږ زه په دې خپله په دې په حق کې نه یم دا وخت چې موږ په د غورځنګ ما در ټول د دې بنسټ یا بنیاد پر احساساتو او جذباتو ولاړ دی. دلته د فکري جوړ خلک کم او احساساتي جوړ خلک زیات دي. نو په دغه منځ کې که ته چیرې نیوکو ته ځای ورکوې هغه خلک چې فکري ناروغه یا ناجوړه وي یعنې فکر وي هغو زړونه ماتېږي. زه دلته په ټولنیزو رسنیو کله وینم ډېر مې زړه درد کوي چې دغه پلانکي داسې وکړو او پلانکي داسې وکړو، ځکه موږ له 500 کاله وروسته دا له 500 کاله له روشان له وخته څخه تر اوسه د ولس له منځه داسې غورځنګ نه دی راوتلی، منظم سیاسي ګوند د خلکیانو په شکل کې جوړ شوی دی بل موږ نه دی لیدلی چې له هغو موږ الهامات اخیستي دي. د ولس له منځه په دې تیر 500 کاله کې یعنې 500 کاله د مخه پښتانه ګرڅه سیاست پیژندوی نه، د ډلو د قبیلو په شکل کې جنګېدل له دښمن سره. په 500 کاله کې دا لومړی چانس دی موږ تاسو ته په لاس راغلی دی. اوس دغه ټینګول پکار دي، په دې کې هغه خلک راپورته کول پکار دي څوک چې فکري له هر اړخه خپلواکه وي. دلته د نیوکو ګنجایش فلحاله ځکه ځای نه لري چې ته له داسې ښکرور دښمن سره مخ یې چې هغه خپله په تا کې دننه یا له تا د باندې مختلفې دسیسې کوي. ته دا وخت له ډېره سخته سټرګل له یو مزاحمت سره مخامخ یې. زما په اند په پښتون ژغورنې غورځنګ یا د هغه په غړو هغه که مشران دي که کشران دي دا وخت د نیوکو ځای و دښمن ته لار هواروي. نو زه بالکل د دې شي په حق کې نه یم، زما ذاتي خپل سوچ مې دا دی.
دا ستاسو خپل نظر دی، موږ احترام لرو. اما زه یعنی په داسې یو ځینې خو بیخي نازکې خبرې دي، داخلي خبرې دي، علاوه د هغې نه یعنی ما به سرپه نه وای کړي که په کومو شیانو باندې زه پوهېدی چې زما د ورور د تحریک د کلي د قوم پروګرام کې دغه خامي ده او ولې ده، ما به سرپه نه وای کړي شخصي. پوښتنه کوي ځینې ځوانان چې یعنی تر اوسه هم په دې ګوندونو کې یا په تحریک کې په پی ټی ایم کې یادوي، یعنی دلته هم خودخواهان شته دی. نو دا خو ساده خبره ده، عظیم ممتاز صاحب، خودخواهان خو په هر ځای کې امکان لري، د هغې نه نړۍ په یو ځای کې هم پاکه نه ده. ظفر افغان صاحب، زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا یعنی دا یره خو تاسو نه وینئ چې دا خو شخصیت پرستی ته نه دی روان، یعنی هیڅ بوی تاسو پکې نه وینئ؟ نه، زه دلته دغه هېواد له مخه چې کومه تا خبره وکړه چې مطلب هغه د خودخواهانو په اړه باندې، زه بیرته هغه شاته ګرځم چې ما در ټول د پښتانه ځوان زیږ نسل فکر وده کړې ده، شعور چې وده کوي ډېر شیان له منځه ځي. نو دغه خبرې حتما به وي، نیمګړتیاوې به وي، په ملګرو کې به وي، په ځوانانو کې به وي، ځکه دلته لږه هغه ګرد نسل، ځوان نسل دی، ته د تجربې کمښت هم دی، دلته باید دا شی هم وي. خو دا شی خپله له منځه ځي څومره چې ته هغه موږ د غړک ورته وایو په هغه پوست کې چې شړومبې شاربي، یعنی څومره چې ته شاربي هغومره ښې کوڅې جوړوي. کامي تحریک شربل سوی دی، دا شربلی دی، نه په لرګي چې به راټال، نو چې به هغه ښه چې به یې وشربلو د هغه به ښه کوڅې جوړې شوې. نو دا خرک چې دی دا شربل سوی دی، د دې هغه کوڅې چې کومې جوړېږي دا خپله تر چڼ دا خلک وځي. ولې کام دا وخت پښتون کام شعور وده کړې ده. دلته بیا دغه غورځنګ په اړه چې آیا بیا به له پښتانه سره دغه شی چې مطلب بیرته د شخصیت پرستی یا خاني یا تر څه کورنۍ پورې هغه محدوده کېږي، دا ویره زه په خپله نه وینم. د هغه بیرته هغه خبره زه کوم چې دا د ولس له منځه راوتلی غږ دی. ولس چې کومه پرېکړه کړې ده د هغه سره هېڅ مطلب داسې دغه بیا نشي کېدلی. زه خپله ډېر خوشبینه یم او ډېر خوشبینه یم، لږ هم نه، چې مطلب هېڅ داسې اثرات موږ نه وینو، ځکه هغه کامي فکر اوس ډېر ویښ دی، زیرک دی، خلک ډېر ویښ دي، هر څه درک کوي، پوهېږي. دغه ستاسو خبره بیخي سمه ده چې ځوانان ویښ دي او ممکن د شخصیت پرستۍ نه نوره موږ توبه وکړو، ولې چې دوی د شخصیت پرستۍ نتایج، قام د شخصیت پرستۍ نتایج ولیدل، د ملا پرستۍ نتایج ولیدل، د ملک پرستۍ نتایج ولیدل، د هر خان پرستۍ، یعنی د هر ازم نتایج دوی ولیدل چې د هغوی په نتایجو کې د پښتون کور وران شو که آباد شو. دا یو عام 10 کلن 15 کلن ځوان مازغه اوس په دې خلاص دي. ظفر صاحب چې تاسو مزدوره کوئ او هغه مزدوره دغه نه لري، یعنی ګټه نه لري، تاسو کور ته راځئ، ماشومان بیا پوښتنه کوي زما کالي دې راوړل، بوټان دې راوړل، سبزي دې راوړه، ته ورته وایې کار نشته، کار خوند نشته، هغه به حتما درته وایي چې خو بل کار شروع کا، په بل ترتیب یې شروع کا، د بلې لارې نه د ګټې ته لاس ور واچوه. نو چې نتیجه نه ویني، هماغه د خپل کور ماشومان هم ستا سره اختلاف لري. نو دا خو قام دی، یعنی ستا ورسره رشته فقط په دې ده، لکه څنګه چې پښتانه وایي چې د پښتنو له پنجابیانو سره یا په پاکستان کې د پنجابیانو سره د پښتنو رشته فقط د قانون لاندې ده، یعنی په قانون موږ سره خپل یو، که قانون نه منې نو موږ بیل خلک یو، ته بیل خلک. عین دغسې د مشرانو له عوامو ولسونو سره رشته، دا ټول سره د ترور زامن نه دي، نه د کاکا زامن دي، خو رشته که د یو مشر له ولس سره ده، هغه باید نتایج ولري، یعنی هغه مشر
باید نتایج ولري، خلکو ته ګټې راوړي او خلک دا ګټې د پوهنتون په شکل کې وویني، د پاخه سړک په شکل کې وویني، د ښوونځي په شکل کې، د امنیت په شکل کې، د خبرو د ازادۍ په شکل کې. هله به دغه ځوانان دغه مشر خپل حسابوي. خو نوره خونی رشته یا د چا ماما او کاکا نشي کېدی چې هر یو مشر د چا خپل وي. البته د دوی سره هم زموږ اړیکه په دې بنیاد ده چې که ته ګټه راوړې کام ته ولسونو ته نو مشر یې، که ګټه دې زه پرتله کړم ګټه دې 0 ده یا د 5% ده، کولی دې شول چې ته 50% راوړې نو زه درنه خوابده یم. دغه ازادي باید ځوان ولري او دا زموږ حق دی. دلته وطن پرستی او شخصیت پرستی او اسلام پرستی، یعنی د شخصیت پرستی دا رواج ستاسو په فکر د اسلام پرستی نه راوتی دی که نه؟ دا خو د اسلام نه پخوا هم فکر کوم چې دغه خانی و او غټ غټ خلک وو په مختلفو شکلونو کې، یا د ملا په شکل کې یا د قومي مشر په شکل کې، چې هغوی ته به عبادتونه کېدل. یعنی شخصیت پرستی ډیر زوړ دود لري او زموږ ځوانان یې نوی کشر یې د ساینسي لارې څومره امکانات لري چې دا مات کړي. بالکل، دا خو چې موږ بیا ډیر ځو شاته ځو، په ساده ټکو به دا خبره وکړو چې هر څه مطلب د انسانانو له ذهنونو څخه راوتلي دي. دغه د شخصیت پرستۍ که موږ له مذهبونو سره تړو، هغه بیا جلا ټاپک دی چې مطلب چې د غلامانه دور پیداوار دي. نو بیرته به موږ له هغه څخه مجلس لږ هغې خواته وګرځوو چې دغه شی خو تر دې له مخه هم شتون درلود دی. هغه امپریالیزم چې موږ ورته وایو، چې مطلب ښکېلاک، د هغه د خپلو ګوټو ښکېلاک، هر وخت دغه د ښکېلاک هم په یو بله معنا باندې ته مطلب چې دوی خلک زبېښي د خلکو له وینو څخه خپل ځان چاغوي، ځان پړسوي، بیرته له هغه سره ځي. نو خو موږ بیرته دغه خبره چې مطلب شخصیت پرستي په پښتانه یا په افغان کې هغه په دې وجه مطلب زیاته هم کېدلی شي چې پښتون افغان یعنی پر داسې سیمه باندې دی شتون لري کوم چې دلته دا یو دا کمنټ تا را دغه کوم. نو زه بیرته هغه خبره کوم چې پښتانه کې خو له دې غټ علت هم دغه کم عقلي ده یا ناپوهي چې موږ ورته ویلی شو، چې مطلب دغه خانانو، ملکانو، سردارانو، نوابانو، ځکه خو مطلب کله چې په خلق ډیموکراټیک ګوند جوړېدی، دا د پښتون افغان په تاریخ کې لومړی فکري او نظریاتي ګوند و. د دغه هغه لومړنۍ کرښې همدغه ولې چې موږ خان و، ملا و، پیر و، دغو مطلب یا هغه چې دوی به مطلب دوه سري خانان بیا ورته ویل یا بیا بل څه ورته ویل. نو ځکه چې دوی دا خبره ښکاره کړله او پښتون بیا هم شی رد کړی، د خلقیانو ملګرتیا یې ونه کړله. د هغه لوی علت دا و چې دا ریښې ډېرې لاندې تللي دي. نن هم په موږ تاسو کې چې هر وخت موږ تاسو وینو، زموږ ستاسو ستونزې د دغه خانانو مشرانو چې دا کم دي. اوس وزیرستان له راسه چې د غورځنګ تر ټولو، یعنی چې موږ څونه معلومات لرو، غورځنګ ته تر ټولو غټه ستونزه همدا وخت هغه ملکان دي. یعنی هغه دوی ملکان یا خانان، هر ځای چې ته ځې د انګریز په وخت ته راواخه، خانانو، سردارانو، نوابانو، دا څه ډېر نازول سوي دي. دغو ته ولې دومره ناز ورکول سوی دي؟ بلکې ډېر خلک راوستلي دي په پښتانه باندې حکمان سوي دي، نن خانان دي. نو د دې څه داسې خبرې دي چې دلته کول په کار نه دي، ځکه هغه موضوع بل اړخ ته ځي. خو دا به بیرته وایو چې مطلب اوس ښه روان دي، اوس هر شی ډېر سم روان دی. زه په خپله په دې باندې
د ملګرو چې هغه کومه یا څوک نیوکه لري هغه په خپل ځای ده، خو زه دا وایم چې اوس د پښتانه یو خبره زه دلته پکې اضافه کول غواړم. که چیرې پښتون قامي تحریک یا موږ تاریخ وایو تاریخ اوږدو ته لاړ شو، که رښتیا مطلب د دې د شخصیت پرستۍ په بنسټ یا د ډیر کریډیټ چې موږ کریډیټ ورکوو هغو ته، که د کریډیټ خبره چې زما په اند زه چې کوم لوست ما کړی دی، د پښتون اقوام په تاریخ کې تر ټولو زیات د کریډیټ وړ سیمه دغه منځنۍ پښتونخوا چې دا موږ وزیرستان ورته وایو، دا ټول پښتون افغان د لیډ کړی دی. زه اوس هم ودې ته دغه پی ټی ایم نه و جوړ، موږ ملګرو به دا خبره کوله چې د پښتون د قامي خپلواکۍ غږ یا سکروټ به په وزیرستان کې تودیږي. زه په خپله په دې ایمانا باور لرم چې دا خلک د تاریخ په اوږدو کې هم د دې پښتانه قام په دې کې یو قدرتي نه پوهېږم چې د الله تعالی لکه پر بني اسرائیل چې خدای ډېر مهربانه دی، پر دغو خلکو خدای څنګه مهربانه دی، دغو دا کار کړی دی او دا یې کولی شي. بل چې موږ زما مطلب لږ سیاسي دی، که ملګري لږ په دې سر خلاص کړي چې مطلب که د کریډیټ خبره سي باید چې موږ ودغه سیمه ته دغه توجه سو. دې په تیر وخت کې د تاریخ په اوږدو کې هم څه کړي دي او اوس هم دا په ثبوت یې موږ تاسو وینو، بیا به هم دا خلک د پښتنو قامي تړون یا ملي تړون به د وزیرستان له ځوانانو څخه راځيږي. اوس دلته دا په دې پورې زه په خپله په دې باندې زما درته وویل چې دا د خدای له طرفه یو ورکړه ده چې انسانان ترې ورکوي، که هسې په دې ښاره کې دا یو ډېره زړوره خاوره ده. دلته ګوره زه تاسو ته د دې یو بیلګه درکوم. د ملا پونده په 1890 کې د تیره ملا صاحب و ملا پونده و، دغه راټول سو لاړو امیر حبیب الله خان له. دوی امیر حبیب الله خان ته ورغلو چې موږ د ډیورنډ کرښې یعنی د په وړاندې لومړۍ وسلواله قامي او سپېڅلې مبارزه ملا پونده پیل کړې ده. یعنی دا سړی د وزیرستان زموږ خو اصل ستونزه هم له دغه ځای له 1893 څخه پیل شو، په 1899 کې د 96 په پای د 99 په پیل کې دی د تیرا ملا صاحب دوی دا نور دا ګډ دی راټولوي، دی ځي امیر حبیب الله خان ته وایي چې زه د ډیورنډ کرښه زه نه منم. هغه په خپل انګریز مطلب دومره کمزوری کړی و. یعنی ته د دې دا بیلګه زه ځکه ورکوم چې که د کریډیټ خبره سي بیرته موږ راځو په کریفي ته، که د شخصیاتو خبره سي نو خو بیا راسو پر دې حقیقت سره وغږیږو، بیا خو نو دغه شخصیات رامنځته کړو. بیا راسو دلته ایوب خان اڅکزي له په توبه کې پنجاب پر ده باندې بمباري وکړه، دی له دې ځای څخه لاړی. بیا به ډیر داسې شخصیات شته، موږ خو هغه یو موږ په دې ځای کې لږ منافقت کړی دی، لکه په مذهبي دغه کې چې موږ لږ منافقت کوو، په مسلمانۍ کې منافقت کوو، موږ په پښتونوالي کې منافقت کړی دی. که د شخصیت پرستۍ خبره چې بیا خو باید هغه شخصیات را ژوندي کړو، هغه څه دغه دي. یعنی په ټول پښتانه کې یا په دې نور خو ګرځه خپلواک افغانستان پرېږده، په دې لویه دغه پښتونخوا ته راسه، په ختیځه او لویدیځه پښتونخوا کې کله هم په لویه پیمانه پر فکریپي باندې یو غټ یو علمي سمینار سوی دی. ما خو نه دی په کوټه کې خو نه دی سوی، بل ځای هم نه دی سوی. نو دارنګه پر ایوب خان اڅکزي باندې سوی دی، پر ملا پونده باندې سوی دی. نو په دغه کې موږ دغه وایو چې که د شخصیت پرستۍ خبره سي نو باید بیا موږ منافقت ونه کړو، بیا خبرې هم ښکاره کړو. نو ځکه دلته د هغه دغه دی چې د دوو سانډانو سره جګړه د پشکورو کې د په منځ کې هغه کوچني خلک ماتي وژل کېږي. نو دغه بحث ما د یو ملګري سره کړی و، نو هغه دا فکر کاوه، دغه دلیل یې ویلو چې فقیر ای پی میرزعلی خان چون توره راخیستې وه اما سیاست یې نه و کړی. بیا د دې په مقابل کې باچا خان که هر څه و سیاست یې کړی دی منطقه کې، او صمد خان بابا هم، ځکه د دوی نومونه
پاتې شول او خلکو وپېژندل او په منطقه کې نوم تر نن ورځې له فقیر پي نه زیات ځلیږي. هغه دا دلیلونه وړاندې کول چې یعنې فقیر پي سیاست نه و کړی، سیاسي سړی نه و، سیاسي اړیکې یې کمزورې وې. نو ستاسو به دې ته څه ځواب وي؟ زه خو دا که د نامه خبره سي چې نن د هغو نوم سته، نو آیا موږ دا ټول جنګ دا قامي تحریک دا د نامه لپاره کوي چې څوک د چا نوم ژوندی پاتې سي او د چا هغه نسي پاته. دغه چې دا دوی وایي چې مطلب فلاني دا هم سیاست و، د سیاست وسلواله مبارزه په خپله دا که څوک په دې باندې نظر واچوي، دغه د وسلواله مبارزه هم د سیاست یو برخه ده، یو ونډې ده. دا بقاعده په دې باندې په نړۍ کې دي لوی لوی غورځنګونه رامنځته سوي دي. د خبرې سره زه اتفاق نه کوم. دا خبره فقیر هر هغه انسان چې د ټولنیز کار کوي، اجتماعي کار کوي، هغه سیاست کوي. که فقیر پي د خپل ځان د خپل ټبر یا د دې لپاره له انګریزه یا له پنجاب په نوکري غوښتې د نوکري لپاره جنګېدلی دی، بیا خو دوی غیر سیاسي سړی دی. که دا خبره د قام د ملت لپاره کړې ده، بیا خو تر ده غټ سیاسي نشته، دا خو بلکل پیامبر دی. نو دا خبره ډېره غلطه ده چې پلانکی سیاسي و. دا تر دې غټ لوی سیاسي نشته چې یو سړی د خپل قامي کاز یعنی د کرښې په وړاندې یو غټ ټولنیز جنګ کوي، د هغه لپاره دا خو سیاست دی. سیاست خو معنا دا ده چې ته د درو کسانو خبره کوې، همدا سیاست دی. که ته د ځان د شخصي ځاني ګټو لپاره کار کوې، زه منم دا غیر سیاسي عمل دی، دا هغه بیرته په شخصي ګټو ځاني ګټو کې راځي. له دې خبرې سره زه بلکل اتفاق نه کوم، بلکې دا غیر علمي او غیر دا یوازې هغه ده چې هغه ځان ته مطلب دلیل جوړول دي، خپل ځان غولول دي. موږ باید دا شیان ډېر سخت خطرناک دي. که رښتیا زه خپله وزیري صاحب دا فکر که رښتیا ته ملي یا قامي فکر لرې، ته دا وایې چې پښتون ته یو ځایه ورسېږي، دلته بیا دا سوال نه پیدا کېږي. بیا به ته دا شخصیات هر څه دغه کوې، خپل فامیل، مور، پلار، یعنې خپلوان، دا به هر څه شاته کوې. که ته واقعي هغه سوچ لرې او که ستا موخه بله وي، نو بیا خو دغه شخصیاتو لپاره ته ټینګ شه، نو خو دا دغه لپاره خو مطلب بیا هېڅ بله لاره موږ نه لرو. دا غیر سیاسي خبرې دي چې دی مطلب خپله غیر سیاسي خبره کوي او بیا بل ته وایي چې دا سیاسي دی او دا نه دی سیاسي. زه بلکل که نه ملګرو څخه هم په دې اړه باندې زما خپله نظر همدغه دی. درست. د مشرانو په دې 80 کلن یا 100 کلن بهیر کې د دوی ګټې یې څه دي؟ یعنې تاسو ګټې هم یادولی شئ؟ څنګه پوه نه شولم؟ یعنې قام ته د دوی ګټې، دغه قام پرست مشران چې موږ یادوو، د تنقید لاندې یې نیسو په ځینې خبرو کې، ګټې یعنې هغه ګټې یې څه دي؟ که زموږ ځینې اورېدونکي ملګري کیدای شي دا فکر هم لري چې تاسو یې یوه خوا تلی او د بلې خوا ته مو پام نه دی، نو ګټې یې یعنې څه دي؟ موږ کولی شو چې د دوی ګټو ته اشاره ډېره ښه خبره کړې ده. موږ خو دا خبره چې د نیوکه خبره د شخصیت پرستۍ موضوع هم راخیستې ده. موږ د خپل ځان، ما او تا خو د ځان لپاره دا خبره نه ده راخیستې، په دې کې ما او تا خپله ځاني ګټه وي، نو یقینا به مطلب همدغه ملي وي. نو که څوک ملي فکر لري، د هغه به مقصد دی چې موږ په حیثیت ملت ګټه واخلو. دلته چې دغه د ګټې خبرې کوو، بیرته چې دغه قوم دغه ته چې مطلب ګټې هم ورکړې ده، یعنې دغه چې مطلب پښتون قام یې و سیاست ته مطلب دا هم ډېر غټ برکت دی، ډېر سپېڅلي نومان دي. په همدغو ګوندو کې موږ خو دا وخت همدغه 2 ګوندونه لرو، عوامي نیشنل ګوند دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی. په دې کې ډېر سپېڅلي انسانان، ډېر لوی انسانان، ډېر لوی پښتانه وو، دغه ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي. دا ډېر سپېڅلي خلک پکې وو. زه په خپله ولس یې جوړ کړی دی، خلک یې فکري روزلي دي. موږ تاسو دا زه په خپله په دې ګوندو برخه اوسېدلی یم. که زه سهار د دې باندې نیوکه کوم چې یا زه خو نو داسې یم
چې سهار زه 11 کتابه وایم بیا هم په بل مشر پسې بیا راخستې چې دا خو دی دی. نه، د دې موږ برخه ونډه اوسېدلي، ته بیا هم اوسېدلی، دا ملګري چې دلته موږ ګوري هر یو به د دې تنظیمونو د دې قامي غورځنګو برخه اوسېدلي دي. موږ یا ګټې خو یې همدغه دي چې دا ما او تا نن خبرې سره کوو، ګټې خو یې همدغه دي چې دغه خبرې موږ کوو. ځکه موږ دا وایو چې کومې تېروتنې مو کړې دي، په تېروتنو خبره موږ کوو. دلته خو موږ بله ستونزه نه لرو، بل مشکل نه لرو، موږ خپله د دې برخه پاتې شوي یو یا به پکې یو. موږ دا وایو چې موږ د بیا لپاره له موږ سره باید داسې ونه سي، ځکه ګټې خو همدغه دي چې نن موږ تاسو چې په کومه سوچ فکر موږ ته راکړی دي دا خو همدغو خلکو راکړی دي. زه خو پخپله ما سره کله څوک زه خو دې ګوندو کې بالکل د دې د ګوندو کې دننه د تعصب خبره اوس زه تا ته بېلګه درکوم. په پښتونخوا کې د رحیم مندوخیل غوندې لوی اتل، لوی سیاسي افغان چې بابا افغان موږ ورته ویلی شو، تو خدای دا به په موږ کې بیا 100 کاله بعد پیدا شي، زه سوچ نه لرم چې پیدا شي. داسې هستۍ موږ لرو. هلته ځو لطیف لالا دی، لطیف اپرېدی غوندې انسانان چې هغه سپېڅلي دغسې نور داسې شخصیات شته. نو موږ دغه وایو چې د قامي غورځنګونو کې ډېر ښه خلک شته. مطلب دا دی چې دا تېروتنې کوم کېږي دا ښه خلک یا سپېڅلي خلک پوښتل کېږي نه. که څه ستونزه ده په دې باندې به بیا له هغه مجلس بیا نور دننه کېږي، هغه به زه هم بیا دغه نه کوم، ملګري به هم خفه سي، خو هغه ګوندونه دي خو موږ ډېر قدر ورسره لرو. موږ ګټې همدغه دي چې ما درته وویل چې دا نن موږ غږا کوو، غږېږو. خو دلته یو د تاوان شی چې کوم دی، غټ تاوان دا دی چې موږ دلته باید یوازې د پارلماني سیاست لپاره فکرونه جوړ نه کړو. د پارلماني سیاست قامي مبارزه ته د پارلماني سیاست نوم ورنه کړو، یا د پنجاب په چوکاټ کې چې موږ کوم څه کوو هغه ته د قامي سیاست دغه ورنه کړو. دغې برکت زه نه ګڼم. موږ برکت همدا چې فکري خلک وروزل سي، فکري خلک جوړ سي او خپله جغرافیه، د خپل کلتور عنعنات، خپل تاریخ، له خپل وطن له خاورو ایوا جغرافیې له بوټو سره له سره مینه ته ولس فکري روزنه خو همدغه ته وایي. که زموږ زه پخپله په 2002 کې موږ دغه ته تللي وو، نو دا زه یو بېلګه درکوم زموږ د قامي طریقو هغه نه کار ته. پېښور ته په 2002 کې موږ تللي وو، نو کنونشن و د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن زه یې غړی ولم. نو هلته د عوامي نیشنل ګوند د سوات یو د سټوډنټو مشران راغلي وو، نو هغه هم دلته په پوهنتون کې وو. نو زه له دوی سره په هغه وخت کې کښېنستم. ما ده ته د باچا خان پوښتنه ځینې وکړه، دی په عوامي نیشنل ګوند کې ما له باچا څخه وویل هو ما یې نوم اورېدلی دی. نو دا مال تا څو کاله په دې ګوند کې کېږي؟ ویل زما 11 کاله کېږي. نو مال په 11 کاله کې تا ته چا دا نه در وښود؟ ویل نه موږ ته خو دا نه دي راښودلي. دغه همدا شی د تاوان دی. موږ باید که کوم ګوند لرو، کوم سیاسي دغه لرو، موږ باید ځوانان پکې وروزو. خو دلته چې دا شی نه کېږي، له بده مرغه دغه بدبختۍ او د تېروتنې بیا زیږېږي. همدغه مسله ځینې ملګرو سره به ما څېړله. نو په دې کې غټ مشکل څه شی دی؟ یعنې په کالجونو کې، په پوهنتونونو کې، په عام ولسي کلیو بانډو کې زموږ د قام پرسته ګوندونو، زه دا نه وایم چې د بل چا د قام، دا زموږ دي، دا زموږ وینه ده. زموږ د قام پرستو ګوندونو په دې کالجونو پوهنتونونو کې دا اوس پوښتنه وکړه، دا اوس دغه د ځوانان یې اوري د هرو دواړو قام پرستو ګوندونو، دا اوس پوښتنه وکړه، هغه ځوان به په کالج کې مشر وي، هغه ځوان به په پوهنتون کې مشر وي، چې دا به 100% سم خلک به وي پکې، زه 100% نه ویم، خو اکثریت ځوانان یې دا په کلي کې بېلارې خلک دي، دا نالوستي خلک دي، دا نالایق خلک دي. وجه یې څه ده؟ ولې دوی دغه مقررات کوي؟ په دې وجه چې که په ګوند کې په مرکزي دفترونو کې د مشرانو کومه خامي وویني، که چېرته لوستی او په قام مین ځوان په دې ځای کې په علمي او فکري
نظریه یعنی سمبال ځوان دلته ګمارل شوی وي هغه بیا دوی ته خنډ جوړیږي هغه بیا پوښتنې کوي په دفتر کې مو داسې ولې نه دي کړي د دفتر مجله ولې په پښتو نه ده د دفتر اعلامیه ولې په پښتو نه ده ستا اکثره پوسټونه ولې په اردو دي یعنی هغه دوی ته خنډ نور ډېرې خبرې دي چې دوی ته خنډ جوړیږي په دې وجه دوی داسې ځوانان هلته وټاکي په پوهنتونونو کې په کالجونو کې چې هغه دوی ته خنډ نه جوړیږي بس چرس وڅکه ډېر وبخښئ او شراب وڅکه او وطن هیر کا بس نو داسې وطن نه جوړیږي دا خو د مطلب هغه ما در ټول چې هغه جدي نه وي هغه ډېر له وطن سره خواخوږي نه وي هغه بیا په دا رنګه دغه کې پریشر ګروپ جوړوي یوازې د ځاني د شخصي ګټو لپاره چې دا شی ډېر تاواني دی باید سیاسي غړي سیاسي کارکون ډېر مسؤل وي ډېر سپېڅلی وي سیاست یو ډېر سپېڅلی عبادت دی چې څوک کوي دغه چې دا موږ ته دوی وایي سیاست معنا دروغ یعنې دا خلک دا خبرې موږ اورو خو دغه ډېره ښه خبره ته کوي چې مطلب زموږ د مسؤلیت مهار د هغو خلکو په لاس کې وي چې هغه یعنی د پوهې په اساس هغه هیڅ مطلب ځانګړتیا نه لري نو دلته باید موږ هر سیاسي هغه چاته مطلب ځای ورکول شي چې هغه یو کس دوه جوړوي که یوازې زه دا ووایم چې زه ډېر ښه پښتون یم ډېر ښه افغان یم ما خپل ځای ته ځان رسولی چې په مذهبي عالم کې شیطان څومره غټ عالم و نو خوا دی نن هېڅ نه دي کړي دا نه دی د سیاست لومړی عملي ګام دا دی چې ته یې په څنګ کې دوه ملګري جوړ کړه د ځان رنګه فکري ملګري ولره ملګري جوړ کړه ته چې هر څومره عالم یې ستا علم زه څه کوم ستا په علم زه څه کوم چې ته ډېر معلومات لرې ته ماته ډېرې خوږې خبرې کوې ستا عمل زه هلته منم چې ته د ځان په څېر 10 15 20 30 50 ملګري ته جوړ کړې چې سهار ته نه یې دغه ستا کوم کامي فکر چې دی ستا او د دوی دا باید هغه مخته لاړ شي نو دلته تر ټولو اړینه خبره همدغه ده چې خلک فکري باید موږ جوړ کړو فکري خپلواکه کړو د ذهن سطح یې ورپراخه کړو نو د روشن فکر شي نو تر څو هغه دوی ویني هغه بلوټ پروف ګاډۍ چې هغه کومه مرمۍ اثر نه پر کوي نه دي هغه بلوټ پروف موټران چې کوم دي هغه بم پروف وي بلوټ پروف وي نو د انسان لپاره بلوټ پروف ماغزه چې کوم ته جوړوي هغه ذهني روشن فکري ذهني سطح یې ورپراخه کړه فکري یې جوړ کړه چې یو کس ته فکري جوړ کړي نو دا د 100 کسانو کار کوي پښتانه ځکه وایي 100 دې ومره یو دې مه وره ګوره هره خبره زموږ هر متل له ډېرو دغو له ډېره معنا او له ډېره درنتیا څخه ډک دی نو موږ ځکه دا وایو چې فکري جوړ خلک په موږ کې ډېر اړین دي ډېره اړتیا ورته لرو موږ باید که کار بل کار باید موږ ونه کړو موږ فکري خلک جوړ کړو دغه له ټوکو ټکورو موږ خو له بده مرغه دا د ټوکو ټکورو هم موږ ته ډېر خوند راکوي ځکه زموږ هغه ذهن خپلواک نه دی پردوی زموږ فکري غلامان جوړ کړي یو له بده مرغه موږ انسانان چې هغه غلامي خو ډېره ښه ده چې ته وایې زه غلام یم خو فزیکلي څه نسې کولی یو غلامي فکري ده یو فزیکلي ده فزیکلي غلامي هېڅ ستونزه نه ده دا موږ فزیکلي ټول غلامان یو منو یې او هغه چې ته فکري غلام یې او ستا په ځان سر نه اخلاص دا ډېره غټه بدبختي ده موږ باید ځوانان له فکري خپلواکه کړو د فکري غلامۍ یې وساتو او فکرونه یې ور جوړ کړو یوازې دا نه چې بس موږ حقوق دي موږ حقوق غواړو خبره یوازې تر حقوقو پورې نه ده تړلې شاته ډېرې کیسې شته موږ باید هر یو فکري بلډ پروف جوړ کړو چې د بل چا خبره هغه که د مذهب په شکل کې وي که په بله وي که په بل وي که د ځاني ګټې په دغه کې وي هغه نیسو اوس زه تا ته دغه درکومه د بیلګه درکوم د خلق ډیموکراټیک ګوند زه په خپله د دې شي ډېر د خلقیان ځکه چې هغه ډېر منظم ګوند و هلته چې به کوم خلک روزل کېدل دغه به یو ملګري موږ ته استاد خبره کوله چې موږ له دې پښتونخوا څخه ورغلي وو دوی به سهار وخت د خلق ډیموکراټیک ګوند چې کوم وفاقي منسټران فیډرل منسټران چې دوی ورته وایي هغو به سهار وخت په دفتر کې کار کاوه
ماسپښین له غرمې له ډوډۍ وروسته بیا و ملګرو ته فکري روزنه تربیه ورکوله. او چې به کله ماښام لمر پرېوتی ټوپک به په غاړه کې پر سړکونو باندې بیا ګزمه کوله. ګوره دلته خبره دا چې هغه دا نن چې زموږ ستاسو په ګوندونو کې هغه څه چې موږ هغه ښه فکري جوړ خل دي د همغو خلکو له برکت وو. نو دلته خبره ټول پر فکر د موږ که قامي غورځنګ یا ملي تحریک جوړوو په دغه کې لوی کار باید د فکرونو د جوړولو پیل شي. په فکر جوړولو باندې مطلب زموږ هغه کومې موخو ته چې دي هغو ته موږ ځان رسولی شو. او که یې لا په هسې مرداباد و زنداباد و دا دی ها دی پلانی دی دی پلانی دی دی دا ګټه نه کوي. موږ باید خبره ولې بله خواته واړو. بخښنه غواړم له خبره دې اخلمه. یعنی زموږ ځوانان ظفر افغان صاحب ډېرې زیاتې وړتیاوې لري، په ګوندونو کې ډېر زیات زرین خلک دي، خو هغه خپله وړتیا نشي ښکاره کولی. که ښکاره یې کړي دښمن یې وژني، او چې یو ووژني مشران یې دفاع نشي کولی، په دفاع کې یې راوځي نه. یعنی ما تر نن ورځې ونه لیدل چې پرله پسې په میاشت کې 2-3 سیمینارونه او پریس کانفرنسونه شوي وي چې زما د ګوند پلانی دی ولې وواژه. یعنی پرله پسې دغه کار نه دی شوی. یعنی ما ته ملګری دا اوس ډېره لرې خبره نه ده، 3 میاشتې به کېږي ممکن په کوم پوهنتون کې نوم یې نه اخلم، یو ډېر پراخ نظره ځوان دی، کتاب یې لیکلی دی، محصل دی. دغه د یو استاد سره د یو معلم سره ملګرتیا او شناخته دی. دا چې د هغه پوهنتون ملګري استادان په د باندې کیس جوړوي چې تا دغه کتاب د اسلام خلاف لیکلی دی او په راتلونکي کې ته غواړې چې مرتد شي، نو تر څو د هغه جینۍ یا معلم نه دا وشکوي او استادان په خپله باندې اړیکې ورسره ټینګې کړي د هغې بلې استازې سره. په دې خاطر په پوهنتون کې یو هلک لکه د مشال خان وژل کولو ته خبره روانه وه. نو او دا زما استاد د ګوندونو د لاندې کېږي، دا پوهنتونونه زما استاد د ګوندونو په لاس کې دي. دغه مشران دا د دوی سره نږدې اړیکې لري. نو زما ځوان وژل کېږي فقط د خپل د هوس لپاره. نو دغه ګوند کې به ځوان سبا څنګه جرأت وکړي؟ په دې ګوند کې به څنګه د ملت او د قام پرستۍ په ننګ باندې دا راووځي؟ او مشاخان موږ ته مخامخ روڼ دغه دی، بیلګه ده، رڼا بیلګه ده، ولې ووژل شو. نو خبره نوره ممکن چې خلک ملګري هم رانه ستړي نه وي. موږ خبرې اوږدې سوې، خلک راڅخه دغه سوي، زړونه په تنګ سوي. خیر دی، خیر دی، د ملګرو مجلسونه دي، بیا به هم کوو، بیا به هم کوو. زموږ کله هم د چا بې عزتي انسلټ مطلب نه دی. زموږ فقط په ځوانانو کې دا جرأت پیدا کول دي چې که په کلي کې د پلار دی په غلطه روان دی، دا جرأت پیدا کړه ورته وایه پلاره په غلطه روان دی. که په کلي کې مشر ورور دی په کور کې ملک دی په غلطه روان دی، راپاسه ځوانه ورته وایه چې وروره ته په غلطه روان یې. که مور دی هر څومره درته وایي چې وزویه مه کوه دا خو مشر دی، خیر دی په غلطه دی وي، خو ته یې احترام وکړه. د دې احترام نه تیر شو ځوانه، دغه احترام یې مه کوه چې مور درته وایي خیر په غلطه دی دغه وارې ته احترام وکړه. نه، د دې تورې تیارې نه راووځه. د کلي ښاروال
ډي اس پي دی، اس پي دی، کرنیل دی، جرنیل دی، یا د قام مشر دی، یا د کلي ملک دی، یا د ګوند مشر دی، جرأت پیدا کړه په ما کې خطا ویني ما ته وایه، په پلار کې ویني پلار ته وایه، په ګوند مشر کې ویني د ګوند مشر ته وایه. ولې دې وشرمېږم؟ وای شرم دی، زه نشم ویل. یا ډېره بده خبره ده، هغه د شپېتو کالو دی او زه د 100 کالو یم، زه نشم ویلی. نه وروره، نه ځوانه، که وطن ګټې له دشمن نه ځان خلاصوي، دغه توره به کوي چې په 100 کلنۍ کې به 80 کلن ته وایي چې په غلطه یې، که په غلطه وو، دغه جرأت به ته کوې. نو ظفر صاحب خوند یې وکړو، ستاسو خبرو، ستاسو فکر خدای دې وکړي چې ځوانان دا جرأت پیدا کړي. نور اخري خبره به ستاسو ځوانانو ته څه وي؟ زه مننه کور ودان. زه خپله خو هغه چې کومه خبرې خو ډېرې وې چې دا کومې خبرې موږ وکړلې، که په هغه کې کمې وي یا څوک له هغه سره هو یا اتفاق لري، هماغه زموږ خبرې دي. خو بیا هم دغه وایو چې مطلب ځوانان موږ باید خلک سیاست ته مراجعه کړو، سیاسي فکر نور خور کړو، او خلک مطلب ځوانان چې څومره ستا خبره ده چې وسه وي په خپل کور و فامیل و ګاونډ و هر څومره چې زموږ لاسرسی وي، هغومره موږ هڅه وکړو که په تر پښتنو تر ټولو د غم ځای هغه جنازه وي یا هدیره وي، باید دلته موږ د خپل قام وطن خبره کښېږدو. که د کور په نغري باندې ناست یو، باید موږ د قام، د وطن، د ملت خبره کښېږدو. دغه کار چې کوم دی دا ډېر سپېڅلی کار دی، په دې کې زموږ ستاسو ټولنیز خیر دی، ټولنیز خپلواکي ده، ټولنیز یووالی دی او سیالي ده. نو که ځانان سیالان جوړوو، له دغو ستونزو څخه ځان، له دې شکروره څخه ځان خلاصوو، د دې یوازینۍ لاره فکري او نظریاتي سیاست دی، لکن عملي خو نو موږ بیرته هغه تیر خبرې موږ ډېرې وکړې، نو چې عمل نه وي، دا شی په عمل کې ثابته نه کړو، نو فکر کوم 80 کاله هم ضایع شوي دي، یا په بله معنا 40 کاله، او دغسې به بیا وخت ضایع شي. موږ باید کار وکړو، بس څومره وي په کوم ځای باندې یو، په هغه ځای کې باید کار پیل کړو، عملي کار وکړو، او دغه د ځانځاني، د ځان د حیثیت هیر کړو، ځان هیر کړو چې مطلب زه قام ته یو څه کوم، زه باید بیا ځان هیر کړم، د ځان لپاره څه ونه غواړم. نه دې وي زما د نوم نښان نه وي، نه دې وي تا د خلک په ډېر دغه نه وپېژني، خو چې ستا له برکته څخه لس ځوانان فکري جوړ واوسي. همدغه هغه انساني اصول همدغه دي، هغه د پوهنې، هغه د زده کړو، هغه د علم زده کړه، هغه همدغه لاره ده چې مطلب تا له تا څخه و بل چاته ګټه یا خیر واوړي. نو زه بیرته ټولو ملګرو ته، دلته به ډېر تر ما پوهان ملګري وي، زه دوی ته ډېر احترام لرم، زه وینم هم نه چې څوک ستا څوک نسته، کیدای شي له ما څخه به په خپلو خبرو کې دا ټیم موږ هم د دغه شي سره، له دې پروسس سره روان یو، نن څه وایو سبا به بیا هغه خبرې نه وي، خو مطلب خبره بیرته راځي و عمل ته. موږ چې کوم کار کوو باید عملي یې کړو، ملګري جوړ کړو، د فکر ملګري جوړ کړو، تر دې غټ بل کار دا وخت موږ ته نه ګوري، همدغه یو کار دی، فکري یې باید جوړ کړو، ویې روزو. او که دغه د مرد آباد و زنده آباد لپاره موږ ته خلک اړتیا نه لري، ځکه موږ پښتانه هغه خلک یو 5 ورځې چې د یو جذباتي کار د جذباتو کار وي، ډېر خلک ورته خوشحاله وي، ډېر خوند ورکوي، او چې کله هغه جذباتي ماحول ختم شي بیا دوی نه وي، هغه ځکه دوی فکري ناجوړه وي. نو فکري جوړ خلک موږ ته اړتیا لري. بس نو د دغه لپاره باید زما وروستی پیام همدغه دی چې د دې لپاره باید موږ کار وکړو. بیخي سمه خبره ده، مننه زیاته چې وخت یې راکړو، او عثمان ګل لالا زموږ نه پاتې شو. عثمان ګل لالا به خامخا په همدغه موضوع باندې سبا بله ورځ بیا هم راغواړو. له خیره تاسو پیر د عثمان ګل لالا ښه مجلس کې، عثمان ګل لالا باید زه خو خپله د اسمان ګل بیایم، نو عثمان ګل لالا به ډېر ښه و کولی، خو خیر بله ورځ بیا درته ورکړه، موږ به واورو.
او حتما ما غوښتل ستاسو سره یو ځای راشي او دغه موضوع یو ځای وڅېړو، خو نصیب نه و، د ده سره زموږ دغه ټینګه نه شوه اړیکه. مننه ظفر افغان صاحب، تاسو ته ښه ژوند او د کرونا څخه په امان. ټولو ملګرو ته دا هم خواست کوو چې له کرونا نه هغه سپارښتنې چې دولت کړي دي، حکومت کړي دي، هغه ومنئ، دا جدي ونیسئ. دا یقینا مرض دی، موږ غریب خلک یو، بیا یې وس نه لرو. بالکل، بس نو چې ژوند وي نو موږ به څه کوو. د ژوند د ژغورلو لپاره خو دا ډېرې بنیادي خبرې دي. نو ډېره مننه وزیر صاحب، کور د ودان ټولو ملګرو ته زما سلامونه، نیکې هیلې. مننه زیاته ملګرو، ستاسو مننه چې راسره وئ. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.